بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی د شریعت حکم ده. د دې تفصیل شریعت په خپل بیان کړی ده چې تاسو کله قربانی کوئ، بیا په قربانی کې کوم ځناور تاسو قربانی کولای شئ، د هغې تفصیل الله تعالی په خپل بیان کړی ده. 4 قسمه ځناور دي: اوښه، غوا، میخه او بیزه او داسې ګډ. دا نر او ماده د دې ټولو قربانی تاسو کولای شئ. د دې تفصیل الله تعالی خپل بیان کړی ده. سورة الحج آیت نمبر 34 کې الله تعالی فرمایي: ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. وای مونږ د هر امت لپاره قربانی دا مقرره کړې ده چې دوی په مخصوص ځناور باندې د الله تعالی نوم واخلي. نو په دې آیت کې د بهیمة الانعام د دې نه څه مراد ده، د دې تفصیل الله تعالی په خپل بیانوي. سورة الانعام آیت نمبر 142 143 144 کې الله تعالی د دې تفصیل په خپل بیانوي چې بهیمة الانعام نه کوم ځناور مراد دي. نو 4 قسمه ځناور د دې نه مراد دي. الله تعالی فرمایي: 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. د بیزې د نسل نه نر او ماده او داسې د ګډ د نسل نه نر او ماده. او مخته الله تعالی فرمایي: ومن الابل 2 ومن البقر 2. د اوښ د نسل نه نر او ماده او داسې د غوا د نسل نه نر او ماده. د دې ټولو تاسو قربانی کولای شئ. که اوښ وي دا، که نر وي او که ماده وي دا هم د دې هم تاسو قربانی کولای شئ. په یو اوښ کې 7 کسان دا شریک کېدلی شي. 7 کسانو طرف نه دا یو غټ ځناور د دې قربانی تاسو کولای شئ. او داسې غوا، میخه دا که نر وي او که ماده وي د دې هم تاسو قربانی کولای شئ. او ګډه بیزه چلی د دې ټولو تاسو قربانی کولای شئ. او میخه چې کومه ده د دې هم تاسو قربانی کولای شئ. دا په دې باندې تفصیلا ان شاء الله مستقل مخته یو نشست به د دې جوړو. خو دومره خبره په ذهن کې کېنوي چې د میخې په قربانی باندې مونږ سره 4 قسمه دلایل موجود دي. د احادیثو نه هم ثابته ده چې میخې قربانی کول صحیح دي، او داسې د اجماع نه هم ثابته ده، او د قیاس نه هم ثابت ده، او داسې د لغت نه هم دا ثابت ده چې د میخې قربانی دا تاسو کولای شئ. نو ان شاء الله دا به زه مستقل درته بیانوم. خو دومره خبره په ذهن کې کېنوئ چې دا کوم ځناور دي 4 دا که نر او ماده شمار کړئ، دا بیا 8 ځناور راځي. نو د دې قربانی کولای شئ. دې نه علاوه اس شو یا نور ځنګلي ځناور شول، د دې قربانی تاسو نشئ کولای، ځکه چې الله او د الله نبی نه د دې صراحت دا موجود نه ده.